السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی. ډېر یخ ترین موسم دی، ډېر زیات دند دی، حد نگاه صفر نم زیات کم دی. هغه اشارو کې حد نگاه ده، خو یو بریکینګ دی او ډېر اهم خبرې دي. نو ما ویل چې په دې یخنۍ کې چې کوم نن د سیاست خاص ته د پی کې 87 چې کوم کې نن صورتحال دی، هغه هم خپل ناظرین سره شیر کو. او چې نن پرویز خټک پاکستان تحریک انصاف چیرمن چې کوم نن بیټینګ کو دغه په حواله سره موږ یو خبرې کول غواړو. نن ډېر اهم پاکستان پیل پارټي یو اهم وکټ چې کوم دی هغه وګورځولې. هغه وکټ چې کوم هغه د پاکستان پیل پارټي وی او نوید خټک چې دا تحصیل په بو جن سیکرټری دی او دغه سره سینیئر نائب صدر دی او نور کابینه هم هغه نن د پرویز خان خټک سره په وابړه کالونی کې دفتر کې د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټري په دفتر کې سره ملاقات وکړو او الته پریس کانفرنس کې هغه د پارټۍ نه د خپل پارټۍ د مستعفي کېدو اعلان وکړو. د پرویز خټک په قافله کې د شمولیت اعلان وکړو. بیا هغې نه بعد بل اهم خبره دا چې کوم د عوامي نشر پارټۍ دپاره بیا د سنګین خبره ده چې بیا د عوامي نشر پارټۍ هغې باندې بیا نن یو غټ ګزار وشو چې زمونږ ستر د عوامي نشر پارټۍ د درینه کارکن د عوامي نشر پارټۍ په ټول منفهر کولو شهادت ګل خټک یقینا یو معروف قانوندان دی د تحصیل پبو ډسټرکټ تحصیل پبو چې کوم دی تحصیل بار هغې پریزیډنټ هم دی او یو د نوخار یو قانوندان مشهور قانوندان هم دی او د عوامي نشر پارټۍ د زلوزو صدر او هغه دغه شان دغه سره جنرال سیکرټری ضیاقت خان خټک هم هغه نن د پاکستان د تحریک انصاف پارلیمنټری مشر سره ملاقات وکړو او الته هغه دغه د حمایت اعلان وکړو. نو دغه شان دا یو څو خبرې چې ډېر اهم یقینا ډېر اهم صورتحال دی د پارټو لحاظ سره د ګرم ترین خبرې وي او یو خو موسم سر دی او بل خو د پرویز خان خټک چې کم دی دا ګرم بیټینګ چې کم دی هغه هم جاری دی. نو ګرم بیټینګ به ځکه وایو چې ډېر اهم وکړي چې کم دی هغه خپل ځان ته راغورځولې. او دې سره د بل یو بل خبر کول هم اډ کول غواړم چې اوس د اطلاعات خان خټک چې اوس کم پریس کانفرنس وکړو د عوامي نشر پارټۍ جنرال سیکرټري هغه د 87 چې کوم امیدوار د عوامي نشر پارټۍ الطاف الدین خان هغه د مستعفي کېدو هغه مستعفي کو او هغه دغه په حق کې دستبردار شو د خوړې د نظامپور د خوړې د اتحاد چې کوم امین اکبر صاحب التنه ولاړو دغه په حق کې هغه دستبردار شو. دا یعنی اوس د عوامي نشر پارټۍ امیدوار څنګه چې ما تیرزو کې ویلې چې عوامي نشر پارټۍ به 87 چې کوم سخت صورتحال دی یقینا سخت صورتحال دی چې ډېر ښه خلک دي ډېر ښه ملګري د عوامي نشر پارټۍ هغه ته لاړل نن ته هغه خلک لاړل اتیره د کوم ته خلک تلو او نن خو بالکل هغه امیدوار دغه موجوده صورتحال سره امیدوار چې کوم دی هغه مکمل مایوس شو او هغه نن دستبردار شو د خوړې د نظامپور د اتحاد امین اکبر په حق کې دستبردار شو. یقینا ملګرو د نیبي دغه سره وتا هغه پروګرام زموږ خوښوي د نیبي دغه سره وتا زموږ بیا صورتحال سره به ازریګو والسلام دی.